پاکستان ایئر فورس ایئر مارشل سہیل امان صاحب دی د انډیا او د پاکستان جنگ نه پس چې کوم تبصره کړې ده نو ډېر ښکلي خبرې کړې دي. انډیا کوم ځای کې شکست تسلیم کو او د پاکستان ایئر فورس څومره ټایم کې انډیا تباه کولی شي، څومره پاور لري د پاکستان ایئر فورس. د پاکستان ایئر فورس د انډیا غرور او تکبر څنګه ختم کو، مودي په کم خیال باندې په پاکستان باندې حمله کوله، پاکستان ولې انډر اسټیمیټ کړو د انډیا حکومت. انډیا په کوم خبرو باندې په خپل کم سیستم باندې ډیر زیات مغرور نو د مکمل تفصیل بیان کړی دی. جی د کوم خبرې دي در سره په پښتو ژبه کې شریکوم، چون کې د په اردو کې انټرویو ورکړی و چې هغه ریټن فارم کې ما سره په موبایل کې موجوده ده او هغه تاسو له په پښتو کې بیانوم چې د کوم خبرې کړې دي. جی د ویلي دي چې جنگ خو انډیا شروع کو، خو چې کم نتایج د جنگ نه وروتل نو هغه زموږ د لپاره قابل فخر دي او هغه ټولې دنیا لپاره هم انتهایی خطرناک دي. اوس ټوله دنیا د پاکستان نه یره لرلی شي. جی او داسې لګېدا چې لومبۍ زمونږ کومې کمزوریانې وي د هغې په وجه باندې مونږ خپله هم په احساس کمترۍ کې مبتلا وو. خو اوس چې د پاکستان فوج صرف په 3 غنټو کې زمونږ سوچ د دنیا سوچ او د دې خطې تاریخ بدل کو. د پاکستان ایئر فورس وایي په 3 غنټو کې زمونږ سوچ هم بدل کو، د دنیا سوچ هم بدل کو، چونکې زمونږ هم دا سوچو چې کېدای شي زمونږ ایئر سیسټم یا زمونږ فوج چې کوم دی کمزور فوجي، نو وایي زمونږ سوچ هم د پاکستان ایئر فورس بدل کو، د دنیا سوچ هم بدل کو، صرف اور صرف په 3 غنټو کې. یو سوچ دا هم وای چې پاکستان لس ورځې هم د انډیا خلاف جنگ نشي کولی، هغه سوچ هم د پاکستان ایئر فورس وای بدل کو. پاکستان لس ورځې وای اوس هغه سوچ چې کوم دی د پاکستان ایئر فورس داسې بدل کو چې پاکستان لس ورځې د انډیا غونډې 10 ملکونو سره جنگ کولی شي او 10 ځله انډیا غونډې 10 ملکونو ته 10 ځله شکست ورکولی شي. دا د پاکستان ایئر فورس مشر وای جی دا خبره کوي. وای که زه تاسو له ټوټل ویم نو د پاکستان ایئر فورس صرف 3 غنټې اور 45 منټ انډیا سره جنگ وکړو، خو انډیا چې په کومه تباهۍ باندې ودروله، انډیا له چې کم نقصان ورکو، انډیا کې کومه تباهي وکړه نو هغې کې وایي هېڅ کسر هم باقي نه دی. لکه صرف 3 غنټې اور 45 منټ وایي مونږ اپریشن کړی دی. د پاکستان ایئر فورس مشر وایي چې صرف 3 غنټې اور 45 منټ کې مونږ انډیا کې په داسې ځای کې ودروله چې د هغې تباهۍ کې مونږ څه کسر پرېښی نه دی. جی بیا ډونلډ ټرمپ چې کوم دی د پاکستان حواله سره ډونلډ ټرمپ حواله سره خبره کړې ده، بیا د مودي حواله سره خبره کړې ده. جی چې مودي په کوم خبرو باندې ډېر زیات غرور او تکبر کولو، مودي په کوم خبرو باندې جنگي جنون ته راغلی و، هغه سره کومې 3 غټې خبرې وي. هغه سره یو خبره مودي سره دا وه چې موږ سره کومې رافیل تیاری دي دا ناقابل شکست دي، د له څوک هم شکست نشي ورکولی، دا څوک هم نشي راغورځولی. دویمې خبره د مودي دا وه چې انډیا سره کوم دفاعي نظام دی که نه، نو دغه دفاعي نظام چې په انډیا کې موجود نو په انډیا کې مرغۍ هم پر نشي والی، د پاکستان جاس خو ایله پرېږده وایي مرغۍ هم پر نشي والی. درېیمه خبره چې کومه د انډیا واقع دا وه چې انډیا داسې یو ملک دی چې د هغې مخامخ د پاکستان غوندې ملک 10 ورځې هم مخامخ نشو درېدی، مطلب پاکستان 10 ورځې هم انډیا سره جنګ نشي کولی. نو دغه 3 وړه خبرې موږ مودي له په خاورو کې خاورې کې. جی صرف دا 3 وړه خبرې چې کوم د مودي وي دا موږ صرف په 3 غنټو اور 45 منټ کې زمین بوس کې زموږ کې مولا دغه 3 وړه خبرې په 3 غنټو اور 45 منټ کې خاخې کې. لومبۍ چې کومه خبره مودي کوله چې زموږ رافیل چې کوم دی ناقابل شکست دی، نو هغه ول موږ په هغه ورځ غورځولو چې په کومه ورځ باندې انډیا حمله کړې وه، په لومړنۍ ورځ ول موږ رافیل راغورځولی و. دویمه خبره چې کوم مودي کوله چې زموږ سیستم چې کوم دی که چېرې دا وایي په انډیا کې ایئر ډیفینس سیستم S-400 وایي موجود دي، نو په انډیا کې مرغۍ هم پر نشي والی. نو دې حوالې سره ایئر مارشل چې کوم دی د ویلي دي چې روسی ساختہ دفاعی نظام کو گرانے کے لیے پاکستان نے اپنے صرف 2 پرندے بھیجے تھے اور ان 2 پرندوں نے اس جدید ترین دفاعی نظام کو بھی تباہ کر دیا. صرف 2 جهازونه وای مونږ لېږلیو او روسي هغه سیستم چې کوم ایئر ډیفینس سیستم هغه والله په 3 غنټو کې تباہ کړو. جی کیسے کیا اس سنگھوں کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. اوس دا ایئر ډیفینس سیستم د پاکستان ایئر فورس څنګه هغې له هیک کو څنګه ولا تباہ کو، نو دا خبره د چا په سمجھ کې هم نه راځي. وایي په دې باندې اوس هم دنیا حیرانه ده چې S-400 ایئر ډیفینس سیستم د پاکستان ایئر فورس څنګه تباہ کو. وایي کہ ایمانداری سے کہوں تو خود بھی میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ پاکستان نے یہ کیا کیسے. وہ روسی ساختہ دفاعی نظام بلا مبالغہ 50 طیاروں اور اتنے ہی میزائلوں کو ایک ہی وقت میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. دغه چې کوم سیستم د روس چې کوم سیستم په انډیا کې لګېدلی نو هغه دا سیستم چې هغه په یو ټایم
50 طیارې 50 جنگي جهازونه او دا غرنګ د دنیا میزایل په یو ټیم کې هغه هینډل کول شو لکه هغه کې دومره پاور کچھ کہتے ہیں وہ کہ وہ کمپرومائزډ ہو چکا تھا سو کوئی چې هغه هیک شو سو کوئی چې کمپرومایز تر راغلو خو سلام زکوم را پاکستان په شاهینانو باندې چې هغه ټول دنیا ته دا پیغام ولېګلو چې د میشن نکلا غیر واپس شو نو هغه ټول دنیا ته دا پیغام ولېګلو چې د انډیا د کم سیستم دا هکول ناممکن نه بلکې دا پاکستان ایئر فورس د پاره ممکن ده خو टारगेट हिट को नड़ुम्बने हाँ उन्होंने टारगेट भी हिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी आ गए। भारत के सबसे बड़ा बुत टूटने के बाद पूरा भारत पाकिस्तानी मिसाइलों के रहम व करम पर था। कदा जंग चरे मजीद छुड़दले वही दागई एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तबाह करो वही दई लो पतम न लगे रहे मिसाइल द कम तरफ राजी व पकम ख्वा वर्जी वही दई ची स्तर की गड़ोले वही दई वंग तबाह करो लकदा गई द उमल ची एयर डिफेंस सिस्टम खराब शो नो बसा खो तबाह शो अगला खो पता न लगी ची राकट द कम राजी राकट खिलाफ द गई मुदाफिकत सिस्टम खत्म शी राकट खिलाफ द जहाज खिलाफ ब्या पे त जहाजुना मोर पर द बमुना पे मोर पर द मिसाइल पे मोर पर द इला पता न लगे उन्हें गई हेकुल शी ना गई अगा मिसाइल बमुना पे हवा के मिसकुल शी लकदा गई एयर डिफेंस सिस्टम न दा खबर दल तदम करे दा چې د یو ملک ایر ډیفنس سیستم خراب شو نو بیا خو هغه شکست ورکول څه دومره ګرانه خبره نه ده بیا چې وای انډیا خبرېدن وی لا پته نه لګی چې میزایل د کم طرف راغو دا ګولۍ د کمې طرف راغه دا نور سیستم چې وی روان دی چې خبرې دی چې سترګې غړې دی نوې بتبو हाँ बोला खबर वही मोदी दा को पाकिस्तान 10 दिन तक जंग नहीं लड़ सकता। ये जुमला पाकिस्तान के लिए ऐसा ही है जैसे कोई माइक टाइसन को कहे कि तुम तीसरा राउंड नहीं लड़ सकते, थक जाओगे। माइक टाइसन के आगे तीसरा राउंड कभी किसी बॉक्सर ने देखा भी नहीं है। माइक टाइसन यो बॉक्सर चे द्रे राउंडों बागा मुखालिफ खिलाड़ी बे द्रेम राउंड लपरे खुमना पर द्रेम राउंड के बागा ख़त्म करे हो द्रेम राउंड ला खबर हम नरातला नुदीज के दागा मिसाल वर्कर चे माइक टाइसन ला सो कोई चितला कत द्रेम राउंड को जगह द्रेम राउंड ला दागा ज़रूरत नरातलो नो माइक टाइसन की फाइट में सिर्फ पहले 2 राउंड के 3 घंटे रेफरी बजाता था, इसके बाद के सारे घंटे माइक टाइसन खुद बजाता था। हाँ मुखालिफ की यंग फिर अस्पताल में खुलती थी और वो नर्स से पूछता कि किया दूसरा राउंड नहीं होगा लका शिक्षा वो माइक टाइसन सर गेम खोलो नो अगवा ब्या अस्पताल के दागस्तर के कुलावे दी अगवा द्रेम राउंड था या द्वेम राउंड था उस दगा के दोमना माइक टाइसन बपरे खोमना नो दगा द इंडिया इलाज बखुम दई में दई ब्या मु द्वेम राउंड था या द्रेम राउंड था न प्रेखल दई चे द्वेम राउंड और द्रेम राउंड तरह से दल दई स्तर के वापस अस्पताल के गाड़ी दीजिए नो दा पाकिस्तान एयर फोर्स एयर मार्शल चे कम दे मुकम्मल हकीकत मीडिया तरोड़े दे मुकम्मल हर से बयान कड़ी दी چې مودي په کوم خبرو ډیر زیات غرور او تکبر کولو په هغه خبرو باندې مونږ څنګه د پاکستان ایر فورس څنګه غل شکست ورکو وای صرف 3 घंटे गोलाबारी چې کم ده مودي د اختیار نه وتی وا मोदी 3 घंटों की गोलाबारी में इख्तियार से सब कुछ निकल चुका था। राफेल के पहले ही मट्टी पलीद हो चुकी थी, लिहाजा इंतहाई ज़रूरत के बावजूद पाकिस्तानी JF थंडर के मुकाबले में भारत के किसी तैयारे ने उड़ान नहीं भरी। हमारे तैयारे भारत के फ़िज़ाओं में अकेले दंदनाते फिर रहे थे। पाकिस्तान के ड्रोन्स ने मत मारी हुई थी। रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम तबाह कर चुका था। मिलिट्री डिफेंस के सैटेलाइट पर साइबर अटैक हुआ था और वो हैक हो चुका था। इस कदर बुरा हाल था कि भारत के मामूल किसान से लेकर भारत के वज़ीर-ए-आज़म तक किसी को सूरत हाल बारे में कुछ नहीं पता था। भारत के वज़ारत दिफा ने एक हमगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर पाकिस्तान रुक जाए तो हम भी मज़ीद तनाव नहीं चाहते। ये भारत का एतराफ़ शिकस्त था कि हमारी बस हो चुकी है। लकरा इंडिया चिकम वज़ारत दिफा ने गखपला प्रेस कॉन्फ्रेंस था मंडा मंडरा हो पाकिस्तान दूतरीगी बस की मुंग नूर जंग न को खोजते दे उतरी बस तो दमू तो बदा वही दीजिए कि दे बयान नदा पता लगे कि इंडिया खपला दखपल जुर्म एतराफ़ करे हो, इंडिया खपल शिकस्त तस्लीम करे हो। वो भारत जिसे पूरी दुनिया समझा रही थी कि इस जंगी जुनून से बाज आ जाओ, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। फिर पाकिस्तान ने उसे सिर्फ 3 घंटे समझाया और वो समझ गया। ना सिर्फ वो समझ गया बल्कि इसके पीछे बैठे सब दुश्मन समझ गए। वो मंसूबा जिसको कई हफ्तों तक तूल देकर दुश्मन पाकिस्तान को जच करना चाहता था, उसे पाकिस्तान ने महज चंद घंटों में लपेटकर दुनिया के मुंह पर मार दिया। तमाशा पाकिस्तान का देखना था, तमाशा भारत का लग गया था। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। द स्टेटमेंट चिकम दे द पाकिस्तान एयर मार्शल
سہیل امان صاحب دا سټیټمنټ ورکړی دی د پاکستان اور د انډیا جنگ نه پس چې دې سټیټمنټ کې د مکمل حقیقت بیان کړی دی چې څنګه پاکستان په انډیا باندې حمله وکړه او څنګه پاکستان څه اچیو کړل اور کم د انډیا غرور او تکبر او هغه د پاکستان ایر فورس څنګه ځمکې سره خورې ایري کوجي نو د پاکستان ایر فورس چې کوم رول په دې جنگ کې ادا کړی دی یقینا هر سړی د هغې صفت کوي اور ډیر خلک داسې دی یو هم حیران دي چې څنګه د پاکستان سسټم یا د پاکستان ایر فورس د دنیا لیټیسټ ایر ډیفنس سسټم هیک کړو او په انډیا کې د پاکستان جازونه ګرځېدل او واپس ترې راغل دا واپس راتلل چې کوم دي که نه د انډیا له ډېر زور ورکړی دی چې انډیا وایي راغل خو لاړل رانه څنګه ای چې خبرېدلی واپس هم راغلی و جي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو تاسو هم خپله رای کمنټ کولی شئ ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام